ربنا اے زما رب انك تعلم بشك تا معلوم دي ما نخفي وما نعلم سچ پټو مونږه او سچ خبره کو وما يخفى او نه پټ على الله اذا الله من شيء حسس في الارض فزمكتي ولا في السماء ونقسمت الحمد لله الذي هو تعرفنا على الله لرد چاچی وهب لي راکړه ماته على الكبر بډاوالي کی ابراهيم اسماعيل او اسحاق اسماعيل السلام اسحاق عليه السلام ان ربي لسميع الدعاء بشك زما رب خامخ اوردن کی دعا دي رب اجعلني يا زما رب جوړ ما مقيم الصلاه قائمون کی دمانځ ومن ذريتي او زما اولاد نهم ربنا يا زما رب تقبل دعاء وتقبل دعاء زما ربنا اغفر لي يا زما رب وبخما ولوالدي او مرلار زما وللمؤمنين او كل المؤمنات يوم يقوم الحساب فكم رسب دول شي حساب تا قائم حساب امت مشرکین ہوتا بالخصوص د مکی خلق ته د دې خبرې د وضاحت لپاره چې تاسو د حضرت ابراهیم علیه السلام د منلو دعوا کوئ د ابراهیم علیه السلام شان او مقام او مشن هغه د عقیده توحید او حضرت ابراهیم علیه السلام د هر قسمه د شرک نه او د کفر نه بالکل براءت اعلان کو بار بار تاسو څنګه په خانه کعبه کې 360 بوتان هم یې او بیا هم د ابراهیم علیه السلام د منلو دعوا کوي ابراهیم علیه السلام هغه جلیل القدر پیغمبر چې د الله تبارک وتعالى نه دا سوال کوي چې زما رب ما او زما اولاد د بت پرستی نه او د شرک نه محفوظ وساتي او د قشانتي چې کله خپل لخت جگر حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت هاجره د مکی معظمه په خوا کې لقب میدان کې پرې خود الته کې هم تبقى د عقیده توحید یو رب د عبادت د منځو دعا وکړل چې زما د بیبي او خزا زما د خزا او اولاد چې دا منګزار او دغه شانتي ابراهيم عليه السلام دا سوال وکړي چې بعض خلق زړونه دی کعبه طرف ته مکی معظمه طرف ته مایل او زما دی اولاد ته د میوونه رزق عمر کې چې پیستا شکر ادا کړي نه چې کوم آیت نو مبارکه ده پدې کې نور دعاګانې د حضرت ابراهيم عليه السلام سره د آداب او ذکر د مسلمان په کوم آداب سره دعاګانې کوي نو فرمایي ربنا ازم رب انك تعلم بشکتا معلوم دي ما نخفي سچ مون پټو وما نعلن او سچ مون ښکار کوو کم شي خفي دي مخفي دي پټ دي هغه علم تاسو کم سي علانيه کول شي دغه هم تاسو علم دي وما يخفى على الله او نه پټ الله جل شانه من شيء حسس في الارض ولا في السماء زمکه کې ونه پاسمان د الله تبارک وتعالى نه سوال کوي مخکې د الله رب العالمین حمد او ثنا بیانې د الله رب العالمین د عظمتونو او د قدرتونو تذکره وکړي هغه نه بعد دعا غواړي الحمد لله الذي ټول تعریفنا الله لره چاچی وهب لي راکړه ماته على الكبر ابو داوالي کې اسماعیل او اسحاق او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام په دعا کې د الله جل شانه حمد او ثنا بیانې الله رب العالمین د قدرتونو تذکره کوي او د الله جل شانه تعریف بیانې چې تعریفنا هغه ذات کې پر دې چې کوم ذات په دې بډاتوب کې ماته اسماعیل او اسحاق په شانتي اولاد را چې کله د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر 99 سال او د حضرت هاجره اسماعیل علیه السلام پیدا شو چې عمر 120 سال او چې کله د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر 112 سال نو د حضرت سارا د بطننا حضرت اسحاق علیه السلام پیدا شو یعنی 90 سال په عمر کې حضرت اسماعیل علیه السلام الله جل شانه او 112 سال عمر کې حضرت اسحاق علیہ السلام الله تبارک وتعالى نو په دې عمر کې اولاد کېدل عموما دا خلاف عادت دي الله رب کائنات حضرت ابراهیم علیہ السلام هغه دعاګانې قبول کړې نو فرمایي چې ان ربي لسميع الدعاء بشک زما رب اوریدونکي د دعا دی رب اجعلني او دا نور دعاګانې ای زما رب جوړ کړه مقیم الصلاه قائمون کې د منځ او من ذريتي او زما اولاد هم ابراهیم علیہ السلام دا دعا مخکې اوس دوباره بیا تاکید لپاره دا دعا ذکر دی چې جوړ کړه ما د لپاره د منځ پابندي کوونکی د منځ قائمونکی یو منځ کول دی یو منځ قائمول دی دې ډېر فرق منځ د منځ قیام دا دی چې د منځ فرایض او واجبات او سنن او مستحبات او مکروهات او مفسدات دې ټول لحاظ ساتل دي او یو داسې جذبې سره او یو داسې شوق او ولولې سره د منځ ادا کړی شي چې دا د خپل د ژوند آخري منځ ګڼل شي کله چې دا زما آخري منځ وي او دویم منځ ماته مکمل ونشي او دغه شانتي د قیام په حالت کې داسې تصور سره انسان ودرېږي چې الله رب العالمین مخې ته ولاړ د رکوع په حالت کې خپل قدمونو د غټو ګوتو ته ګوري چې یاره زما ځنکدن چې شروع کېږي دغه ځای نه زما ساه وتل هغه چې شروع کېږي ځنکدن روح به وتل دغه ځای نه شروع کېږي او بیا چې د سجدې په حالت کې وي نو تصور کې دا راولي چې یاره د الله رب العالمین په قدمونو کې زما سر پروت دی نو زما کیفیت څه دی چې زما رب ما ویني ما اوري
او حدیث پاک کې دی چې بندا د سجدي په حالت کې خپل رب ته د ټول نزيات نزدیک او دغه سجدي په کیفیت کې دا سوچ کول چې رب دا محض د الله رب العالمین فضل و کرم او توفیق د چې زما د تندې ځان ته پرېزمکه کې خوسته ګینی کم کس داسې کېدی شي چې هغه د احکم الحاکمین حکم ټکرو دا کېدی نشي خو چاته توفیق ورکړي الله رب العالمین او چاله ورکړي نو په دې نعمت باندې د الله رب العالمین شکر ادا کول او دې تصور سره دا سجده کول چې دې شیخ خپل ژوند کې ماته دوباره د سجدې موقع ملاوي کې کنه ملاوي دا سجده خپ ذوق او شوق سره چې د عادت ډېر خلک داسې وي هغه غواړي چې سر ولګي سجده مینه په ماته شي سجده باندې خدا کوئی صحت اجازه نه ورکړي ډېر خلک دا غواړي چې مسجد ته لاړ شي جمع سره مونږ کوي او دومره غټه مجموعه کې چې دې کې نیکان خلک پاکان خلک صلاحا خلک الله نه یریدونکي خلک نو زموږ په شان دي ګناهګار او دعاګانې هم د نیکو خلکو د برکت قبلي زموږ منځونه قبليږي او نه قبليږي په دې کې یو دوه درې داسې الله ولا خلک چې بظاهر باندې عام دنیادار خلک خدا خو زړه کې د الله رب العالمین مینا محبت درد للهیت تقوا خوف خدا دومره زیات وي چې الله رب کائنات په داسې خلکو باندې رشک کوي الله جل شانه داسې خلکو دعاګانې او منځونه نه رد کوي د دې د برکت الله رب العالمین د ټول منځونو دعاګانې قبول کوي دا منځونه قبول نو ډېر خلک داسې غواړي چې جمع سره مونږ کوم خو صحت اجازه نه ورکوي نو دا په دې سوچ او فکر سره کې دې چې لازم د ژوند اخري مونږ ته دویم توفیق ملاوي کې کنه ملاوي کې مخ ملاوي کې کنه ملاوي کې تصور سره وکړي شي نو دا مونږ قایمول دي او بیا دې مونږ اثر په کور کې ښکارا کېدل دې مونږ اثر په بازار کې ښکارا کېدل دې مونږ اثر په اخلاقو کې ښکارا کېدل دې مونږ اثر په کاروبار او تجارت کې ښکارا کېدل دې مونږ اثر حلال او حرام او جائز او ناجائز باندې اثر انداز کېدل دا د مونږ قیام نو لہذا رب اجعلني مقيم الصلاه ما جوړه د مانزه قائمون کی ومن ذريتي اسماء اولاد نه معلومه شو چې د خپل ځان او د خپل اولاد لپاره یو شان کې د مانزه فکر کوي دا څنګه چې خپل د مانزه پابند کې او اولاد چې هغه آزاد کړي روزمره په بنیاد باندې د اولاد منت سماجت کول فریاد ورته کول خپو ته پرې وتل پلاسونه خپو ته زور کول چیرې د همیشه چې کوم ژوند را روان دي د قبر تیار روان دي وحشت را روانه ده مرګ بر حق دي صرف افوا باندې چې دین په पेट्रोल पंप کې په بازارونو کې زیات ملاوي دومره رش او دا خو یقیني پیغام دی د الله رب العالمین کلام موجود دی چې مرګ حق دی د یو منځبه حساب کیږي د ژوند د یو لمحې به حساب ورکول کیږي هلته افواګانو کې چې دین دومره افواګانو باندې دومره رش جوړیږي دلته په یقیني خبر باندې ولې سهار یو مسلمان یو نوجوان مازه ته نه راپاسي سهار جمعې ته نه راځي مازه ته نه ودرېږي پکار چې خپل اولاد خو ته پریوزو منتونه ورته فریادونه ورته وجاړو چې آخرت د تبا کېږي لګیا دی ستاسو د دنیا د جوړولو لپاره مسوله قرباني ورکړي دنیا مې ته جوړ کړې ده خدای عزت او د حیات ژوند کې لګیای د الله رب العالمین عبادت لپاره ولې نه راپاسي نو دا منت او سماجت کول د پیغمبرانو چې جړه باندې دعاګانې کړې خپل اولاد لپاره رب کائنات په حضور کې فریادونه کړې دي ابراهیم علیه السلام کومه قرباني کړې ده بیت الله تعمیر کړې ده د زوی قرباني پیش کړې ده د نمرود خلاف جهاد کړې ده د نمرود په دربار کې کلمه حق ویلې ده د نمرود اور تور دانګلې ده د ټول امتحاناتو نه بعد الله رب العالمین دا سوال کوي چې الله زما اولاد مزګار زما اولاد نیک د مانزه پابند ربنا وتقبل دعاء اذن رب تقبل دعاء زما ربنا اغفر لي ازما رب وبخما ولوالدي وامور لازما وللمؤمنين وكل المؤمنات يوم يقوم الحساب وكم رتبه رب اسولي شي حساب پر د ابراهيم عليه السلام په دعا کې د دعا آداب ذکر دي چې کله دعا کوو نو مخکې ربنا اغفر لي خپل ذات لپاره چې الله رب العالمین زما ګناهونه معاف کړي زما ګناهونه چې کله معاف شي هغه بعد زما دعا نور خلق لپاره قبلي ځان نه بعد د خپل مور پلار لپاره ځکه انسان باندې د مور پلار ډېر زیات حقوق دي ټول عمر انسان د مور پلار خدمتونه کوي او بیا ورته دعاګانې کوي بیا هم تاوي د چې کوم حق د حق نشي ادا کړي نو ټول مخکې د خپل ځان لپاره او بیا خپل قریبي رشتہ دار مور پلار او بیا نور رشتہ داران لپاره وللمؤمنین او بیا د ټول مؤمنانو لپاره په دعا کې بخل کول نه فقط بلکې ټول امت او د ټول مسلمانانو لپاره دعا کول ځکه حدیث پاک کې راځي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورک فرمایي چې ان اسرع الدعاء بالاجابه دعوه غائبا لغائب ټول نظر قبل دونکي دعا اغدا چې یو مسلمان د بل مسلمان پېښه غایبانه قرباني دعا ورته کوي دا د ټول زیات قبل دونکي او حدیث پاک کې راځي چې کله مسلمان لګیاوي د خپل نور مسلمانانو ورونو لپاره دعاګانې کوي ملائکه د په خوا کې ولاړ الله رب العالمین دا سوال کوي چې یا الله دا بنده چې د خپل مسلمانانو ورونو لپاره چې کوم خیر سوال کوي دا ټول شیونه دله هم ورته نو د دې بنده دعا قبلي کې او کنه قبلي کې خو د ملائکه دعا د په حق خامخا قبلي څومره د سعادت خبره ده چې فرشتي راشي او موږ لپاره دعاګانې کوي چې کله موږ د خپل مسلمانانو ورونو لپاره دعاګانې بالخصوص ورځ د قیامت د بخشش او د مغفرت دعا